د ټاکنو کمیسیون وایي ښایي افغان ولسمشریزې ټاکنې وځنډېږي. د دغه کمیسیون یو کمشنر رفیع الله بیدار ویلي د ټاکنیزو چارو د لا ښه والي او سمون راوستلو لپاره ډیر وخت او کار ته اړتیا ده. ښاغلي بیدار رسنیو ته ویلي له سیاسي ګوندونو، څارونکو ادارو او مدني ټولنو او دولت سره چې مالي او امنیتي اسانتیاوې برابروي په دې اړه خبرې روانې دي. خو بحث دا دی چې ټاکنو کمیسیون بیا د کوم چمتووالي له مخې د ولسمشریزو ټاکنو مهالویش اعلان کړه او بل دا چې د ټاکنو ځنډولو برخه کې د قانون نقض ته به چارواکي څه ځواب ولري. د کابل نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، زه اسماعیل شاکر یم او تاسو د نن ځانګړی انتخاباتي بحث ګورئ. په نن کې د ولسمشریزو ټاکنو د ځنډ پر امکاناتو غږیږو چې پر موضوع برا سره دوه قدرمن میلمانه بحث وکړي. د افغانستان د حقوق پوهانو انجمن ویان شیرین خان حبیب او د ګوندونو د سیاسي کمیټې غړی احسان الله صدیق. ستړي مه شئ. د بحث له تاسو څخه پیل کوم. سیاسي ګوندونه د ولسمشریزو ټاکنو د ځنډ پر وړاندې څه دریځ لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته لیدونکو ته سلام. د ټاکنو یا د ټاکنو د خپلواک کمیسیون اعلانونه او د ټاکنو په اړوند باندې دوی موقفونه همیشه متزلزل حالت لري او په داسې ډول باندې نه دي چې له مخکې پلان شوي چې دوی یا د سمونونو لپاره د ټاکنې ځنډوي یا هغه د تقویم تاریخونه اعلانوي. موږ په ټاکنیزو کمیسیونونو کې د ژورې بدلونونو غوښتونکي او دا بدلونونه وختګیره دي، اما دا چې ټاکنې څومره وخت ځنډېږي او دا کوم اساس باندې دا فیصله کړې ده. او کمیسیون وایي چې موږ ګوندونو سره مشورې کوو، مدني ټولنو سره. تاسو سره د سیاسي ګوندونو د یوې کمیټې په توګه چې په همدې کمیټه کې نور ګوندونه موجود دي مشوره شوې ده، پوښتنه درنه شوې ده چې موږ غواړو ولسمشریزې ټاکنې وځنډوو؟ تر اوسه پورې له سیاسي ګوندونو سره په دې اړوند باندې مشوره نه ده شوې چې ټاکنې ځنډېږي، ولې ځنډېږي، په کوم اساس ځنډېږي او لامل یې څه دی. خو عوامل چې دوی وایي مثلا اصلاحاتو مسله پکې شته او بل دا وایي چې ډېر کار ته اړتیا ده. هغه څه چې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره اړین دي هغه باید ترسره شي. نو په همدې اساس فکر په دې کېږي تر اوسه پورې رسمي فیصله نه ده شوې چې دغه ټاکنې یو څو میاشتې وځنډېږي، ته د 3 میاشتو د ځنډ خبره کېږي. نو بعض داسې کوو چې بیا ولې ولسمشریزو ټاکنو لپاره مهالویش اعلان شه، بیا کوم چمتووالی نیول شوی و چې اوس کمیسیون په دې باندې پوهیږي چې باید ټاکنو کې ځنډ راشي؟ که موږ تاسو د ولسي جرګې ټاکنو ته وګورو، د ولسي جرګې ټاکنو هغه پروسیجرونه او پروسې دوی ښې عملي نه سوی کړی. د دوی له کړنو نه دا معلومیږي چې دوی د کوم تقویم یا تاریخونه چې اعلانوي دوی په خپل صلاحیت باندې نه اعلانوي. له بیروني ادرسونو نه فرمایش ورکول کېږي او بیا وروسته ګوري چې دا دوی نشي عملي کولی. دوی د ظرفیت نه لري چې عملي کړي. یعنې ولسمشري ټاکنو لپاره بیروني فرمایش ورکړل شوی و اعلان یې کړ دغه مهالویش؟ نو ولې ځنډېږي؟ کله چې یو بنسټ او داسې یو ملي لوی بنسټ یو اعلان کوي او هغه اعلان باید په اصولو باندې ولاړ وي، خپل هغه پروسې باید دقیق ارزیابي کړي، خپل ظرفیت وګوري، وروسته له هغه نه بیا اعلان ته ولاړ شي. دا د دې څرګندونه کوي چې دوی په خپلو کې هغه صلاحیت نه لري چې یا تقویم اعلان کړي او یا په هغو پروسو باندې دوی دومره حاکم وي چې وپوهېږي چې دا پروسې دوی په دومره وخت کې عملي کولی شي. دا ټولې کړنې دوی دا ښیي چې دوی خپلواک نه دي، بیروني حلقې په دې باندې تاثیرګذاره دي او دا ځکه چې دغه ټول لاملونه د دې باعث شوي دي چې نن سیاسي ګوندونه، مدني ټولنې ټول په کمیسیونونو کې د بدلونونو او پروسیجرونو کې د انکشاف او د پراختیا غوښتونکي. د ګوندونو په توګه نظر مو څه دی چې که ټاکنې ځنډېږي سمه خبره ده؟ زموږ غوښتنه د ټاکنو په کمیسیونونو کې د اصلاحاتو راتګ ده او دا سره کرښه ده. دغه کمیسیونونه نشي کولی چې د ولسمشریزو ټاکنې په ښه شکل او په شفاف شکل باندې همدې لپاره د ټاکنې مو ځنډېږي د اصلاحاتو په بنا باندې که هر هغه عمل چې موږ په آینده وختونو کې رڼې، شفافي او سرتاسري ټاکنې ولرو، هر عمل یا کړنه که پخې کېږي د قانون په رڼا کې موږ سره همغږي. مننه. د قانون په رڼا کې مثلا د اساسي قانون په اساس باندې ټاکنو لپاره کومه نیټه چې 1 د حمل اعلان شوې ده برابره ده او که چې دا ځنډېږي اساسي قانون ورسره نقضېږي. راګرځم بیا هم تاسو ته حبیب صاحب، قانوني توجیهګانې شته دغې مسلې لپاره چې ټاکنو کمیسیون یو کمشنر دا خبره کوي موږ سمون وغواړو، موږ اصلاحات راولو، او یا دا چې کار ته اړتیا ده چې ولسمشریزو ټاکنو لپاره ترسره شي چې په خپل وخت باندې یا دا چې سمې ټاکنې ترسره کړو وځنډېږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه د مخه شاکر صاحب تاسو ته او صدیق صاحب ته او د کابل نیوز محترم لیدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. په افغانستان کې بدبختانه چې قانون هر وخت د سیاست قرباني دی او د ځینې مضرو مصلحتونو په اساس باندې قانون نقض کیږي. که چیرې خصوصا همدغې موضوع ته اشاره وکړو او یوازې د قانون د دې لپاره نقض کیږي چې دوی یا هدف مې د ټاکنو خپلواک کمیسیون شکایتو کمیسیون آمادګي نه لري چې انتخابات ترسره کړي د ولسمشر ټاکنو، نو دا بیا اشتباه وي. خو که چیرې د پردې تر شا ځینې نور مسایل دي، فرض مثال د سولې خبرې دي چې هغه عملا تاسو وینئ چې په جریان کې دي او په دوبۍ کې دا غونډه ترسره سوه او تېره ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزیر راغلی دلته. نو که چیرې دا د سولې هڅو په خاطر باندې وي تر څو دغه د سولې هڅې یقیني سي او د مخالفینو غوښتنه یوه غوښتنه هم چې همدا ده چې ټاکنې وځنډول سي او د هغوی په خاطر کیږي او دغه هڅې واقع بینانه دي، یعنی واقعي هڅې دي، دروغجنې هڅې نه دي او موږ په واقعي لحاظ باندې سولې ته رسوي، نو بیا دلته سوال د دوه حقونو ترمنځ دی، یو د ژوند حق دی او یو سیاسي حق دی. موږ باید اول ژوندي پاتې سو تر څو د سیاسي حق نه استفاده وکړو. نو زه فکر کوم چې وخت ضرورت شته ټاکنې دې وځنډېږي که چیرې د سولې په خاطر باندې. خو دا هم څرګنده نه ده چې آیا عامل همدغه څه دي چې تاسو وایي، په دې معنی چې کله د موقت حکومت مسله مطرح شوه، کله چې د سولې د خبرو مسله مطرح شوه، دواړو لورو دا مسایل راتلل چې حتی خپله ښاغلي خلیزاد چې د سولې په خبرو کې رول لري او هلې ځلې کوي، هغه په ډېرو ښکاره الفاظو وویل چې په دوبۍ کې نه د انتخاباتو په موضوع باندې خبرې شوي دي، نه د لنډمهالي حکومت په رامنځته کېدو باندې خبرې شوي دي. افغان حکومت هم دغه مسله رد کړه، طالبان هم په خپلو اعلامیو کې دغه مسایل رد کړي دي. فکر کوي چې خلک د معلوماتو په یوه خلا کې دي او نه پوهېږي چې څه روان دي. زه فکر کوم چې تر ډېره بریده پورې به دا داسې موضوعات دي چې لکه څنګه چې هغه د طالبانو په خپله اعلامیه کې ویلي چې دا باید محرم پاتې سي. زه فکر کوم چې ډېر معلومات لا تر اوسه پورې هم د ولس سره حد اقل معلومات هم نه دي شریک سوي تر څو ډېرو باندې موږ بحث وکړو. معلومات نشته دي، د هیڅ چا سره موثق معلومات نشته، ول ټول حدسیات دي. ټول فکر کوي چې دغه کار چې کیږي ممکن دا دغه موضوع پورې تړاو لري. که چیرې د قانون د تطبیق بحث او د قانون تطبیق ته موږ راسو، کله چې د ولسي جرګې لپاره ټاکنې کېدلې د 3 کاله همدغه قانون په متواتر شکل باندې خپله د کمیسیون لخوا نقض، خپله د ولسمشر د فرامینو په اساس نقض، ولسمشر ورغی او پارلمان افتتاح کړ، د باید د ټاکنو لپاره هڅې کړې وای، په غیر قانوني توګه باندې 3 کاله نور هم ادامه خپل کار ته ورکړله او خپله ولسمشر د قانون د نقض محصول دی، یعنی خپله د هغه اساسي قانون اسکلیت مات کړ او راغی د ولسمشر څخه په افغانستان کې او داسې یو حکومت یې جوړ کړ چې تر ننه پورې دوی حتی هغه خپله کابینه جوړه نه سوی کړلی. یعنی دا هغه څه دي که موږ یوازې دغه ټول مسایل د قانون ته راوړو او په قانوني بحث کوو، هېڅ شی قانوني روان نه دي. خپله دغه د بایومتریک سیستم د اساسي قانون 3 مانې سره نقص دی، یعنی هغه سریتوب د انتخابات د منځه وړي. نو که یوازې سیاسي توجیهات ورته په لټه کې سو او غوښتنه مو دای چې سولې خبرې روانې دي، باید کمیسیونونو کې اصلاحات راسي. دا یو معقول عذر دی. کمیسیونونو کې اصلاحات نه یوازې دا چې فردي اصلاحات پکار دي، ځکه دغه اشخاص نور د دې مدیریت توان نه لري چې انتخابات د په سم شکل باندې او په شفاف ډول باندې د مدیریت کړي، ځکه د ولسي جرګې ټاکنه وښودله. بلې خوا تخنیکي او حقوقي بحث دی. موږ د جزا کوډ کې لکه یادونه مخکې د ورور سره وکړله، بدبختانه باید ووایو چې په جزا کوډ کې چې ولسمشر لخوا توشیح سوی دی، ولسي جرګې او دغه کوم قانوني ته مراحل هغه خو نه دي ترسره سوي دي. د همدغه جزا کوډ کې ځینې دومره بارزې ستونزې موجودې دي چې هغه د جزاګانو او د جرم ترمنځ خصوصا په انتخاباتي مسایلو کې هیڅ نوع تناسب نه دی په نظر کې نیول سوی. د دې ترڅنګ په انتخاباتو قانون کې سلهاو نور زیات تخنیکي او حقوقي مشکلات شته دي، طرز العملونه ستونزمن دي، لوایح مشکلات لري. یو تر ټولو اوږد مهاله مشکل چې د ډېر پخوانه را روان دی اوس هم موجود و، هغه د تقویم نقص دی. یعنی د تقویم نقص دا یو ځل نه دی، دوام ځل نه دی، دریم ځل نه دی، خپله د انتخابات د کمیسیون لخوا نقص کیږي. اوس یوه مسله دا صدیق صاحب په خپلو خبرو کې یاده کړه چې ټاکنیزو کمیسیونونو ته، دواړو کمیسیونونو ته فرمایش ورکول کیږي او د فرمایشونو په اساس باندې فیصلې کوي. لکه تقویم چې اعلان شه د همدغه د ولسمشریزو ټاکنو دا هم یو فرمایش و
او اوس که چېرته دغه تقویم یا دغه اعلان بیرته اخلي دا به هم یو فرمایش وي. دغسې موافق زه چې فکر کوم د زما برداشت دا دی د دواړو کمیسیونونه په لومړي سر کې د حکومت د مداخلو یو زیږنده ده. حکومت دی چې د دوی په کړنو کې هغه استقلالیت دوی نقص کړی دی. بلې خوا نه نړیواله کمیټه ده هغه څه چې دوی ته پکار دي چې باید بېطرفه اوسېږي د ټاکنو په برخه کې، چې دا یو رقابتي او سیاسي پروسه ده، دوی بېطرفه نه دي. حتما د یو لوري سره ښکیل دي، په یو شکل د اشکالو ښکیل دي ورسره. یعنې دا موږ نسو ردولی چې فرض مثال د ټاکنو کمیسیون هره پرېکړه یا د شکایتونو د کمیسیون هره پرېکړه د نورو په خوښه نه ده. یعنې حتما د نورو ملاحظات په دې ټاکنو کمیسیونونو کې شته دي، یعنې د هغوی ملاحظات د دوی د مرۍ نه راپورته کېږي. هغه استقلالیت چې اساسي قانون دوی ته ورکړی دی د 156 مادې په اساس باندې دوی دې وکولی چې هغه خپل استقلالیت دې حفظ کړي. نه، متاسفانه دوی خپل استقلالیت نه دی حفظ کړی، نه حکومت خپله بېطرفي ساتلې ده او نه نړیوالې ټولنې بېطرفي ساتلې ده. دلته یو چوکاټ ته اړتیا شته ده، یعنې داسې یو حقوقي چوکاټ ته تر څو دغه پروسه ټوله مسؤونه پاتې شي. مننه حبیب صاحب، تاسو سره په دې راګرځم چې که چېرې دغه د سولې خبرې، دغه د سیاسي فرمایشونه، دغه مسایل یوې خواته کو او په ټاکنیزو کمیسیونونو کې د اصلاحاتو مسله راواخلو چې هغه ولسمشریزې ټاکنې ځنډېږي د سولې لپاره یا د بل هر سیاسي فشار له مخې، نو ټاکنیزو کمیسیونونو کې اصلاحات اړین دي. دغه اصلاحات په حقوقي لحاظ باید څه ډول وي؟ تاسو سره راګرځم ورباندې. صدیق صاحب، تاسو وایي چې د هر هغه ګام هرکلی کوي چې هغه د قانون په رڼا کې وي. فکر کوئ چې دغه د ټاکنو ځنډ مسله چې کله د ولسمشریزو ټاکنو د ځنډ مسله مطرح کېږي د قانون په رڼا کې ده؟ ګورئ، د تیرو ټاکنو ته په کتو سره هم ولسمشریزو هم د ولسي جرګې ټاکنو ته د دغه کمیسیون ظرفیت دا وړتیا نه لري چې راتلونکي ټاکنې شفافې رڼې ترسره کړي. اما دلته بالاخره ولس د پاکو رڼو ټاکنو ترسراوي ته ضرورت لري. دا که هر نه وه، که چېرته قانون نقض کېږي په دې د بنا باندې، دلته اولیت رڼې او شفافې ټاکنې دي. خو په کوم انډول باندې، یعنی څومره د ټاکنې ځنډېږي، دغه تمه څومره ده چې که چېرې تاسو وایي چې اصلاحات دې رامنځته شي په کمیسیونونو کې؟ ځکه دغه کمیسیونونه اوسني چې کوم کمیسیونونه دي دا هم د ټاکنو کمیسیون د اصلاحاتو تر نامه لاندې رامنځته شوي دي. پخواني کمیشنران لاړل، دوی بیا د ګزینش کمیټه راغله او نوي کمیشنران یې وټاکل. ګوندونه څومره په دې باندې باوري دي چې که چېرې په همدغو کمیسیونونو کې اصلاحات راځي، هغه به یو اصلاح شوی کمیسیون وي، په هغې کې به بیا دغسې لکه څنګه چې تاسو وایي فرمایش به نه ورکول کېږي، رښتیا به خپل استقلالیت ولري، هغه به مستقلې فیصلې وکولی شي؟ دا ښه سوال ده. د دې په اړوند باندې له موږ سره هم تشویشونه وجود لري چې راتلونکي اصلاحات به په کوم بنا باندې. دې لپاره لکه څنګه مخکې چې حبیب صاحب ورته اشاره وکړه، باید یو حقوقي چوکاټ ورته جوړ شي چې لکه څرنګه چې متاسفي اوسنی ولسمشر په آینده ټاکنو کې نومان ده، په عین حالت کې د اجرایي رئیس ډاکټر صاحب عبدالله هم نومان ده. څرنګه به د ټول صلاحیتونه د قانون په اساس باندې دوی سره دي او هغه اصلاحات هم د دوی تر رهبرۍ لاندې راځي. د دې لپاره باید یو دریم ځانګړی حقوقي چوکاټ جوړ شي او د بینالمللي یا د نړیوالې ټولنې تر نظارت لاندې دا باید. بالاخره موږ تاسې واورېدو چې د امریکې نظامي ځواکونه وتو دي. بالاخره د نړیواله ټولنه د په اخیر کې موږ ته داسې یو سیستم پرېږدي چې موږ د یو ولسواک نظام خاوندان واوسو او په راتلونکو کې له نورو مشکلاتو احزاب زره خو داسې یوه طرحه موجوده وي. احزاب همیشه دغه خبره کوي چې ټاکنیزو کمیسیونونو کې اصلاحات خپله ښاغلي حکمتیار هم په څو ځله ویلي دي چې باید کمیسیونونو کې اصلاحات رامنځته شي. موجوده کمیسیونونه د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کولو وړتیا نه لري. نو طرحه شته د ګوندونو سره چې همدغسې حقوقي چوکاټ رامنځته کړي او همدغسې یوه دریمه لار چې تاسو وایي که چېرې همدغه حکومت په ټاکنو کمیسیونونو کې اصلاحات راولي خو بیرته یو طرف دي. د ټاکنو د کمیسیون لپاره موږ هر اړخیزه طرحه په وروستم د ثور وړاندې کړې وه، د تاسو له لارې نه له ولس سره هم شریکه شوه او دغه اصلاحات چې په داخل د کمیسیونونو کې راځي د دې لپاره لکه څرنګه چې مخکې ما درته ویلي حبیب صاحب ته اشاره وکړه، یو حقوقي چوکاټ به ورته جوړ شي، یو ځانګړی چوکاټ چې څرنګه دا حقوقي چوکاټ څوک باید جوړ کړي؟ که چېرې له حکومت نه غواړي خو هغوی بیا په خپله ګټه یو حقوقي چوکاټ جوړوي. ګوره حکومت خو موږ تاسې خپله د حکومت د همدغو کمیسیونونو په وجود کې په حقوقي لحاظ باندې نه ده رامنځته سوی، یو جوړجاړی و. دلته باید نړیوال په ډیر سالم شکل باندې مداخله وکړي، د سیاسي ګوندونو یو ملي اجماع
چتر لاندې داسې یو میکانیزم حقوقي میکانیزم رامنځته سي چې بالاخره نړیوال مهدف څوک دي څوک باید دلته مداخله نړیوال ټولنه کې موږ تاسو ګورو چې یونما په ټاکنیزو چارو کې فعاله ونډه لري سیاسي احزاب ونډه لري نور مطرح اړخونه په دې کې را شامل سي او بالاخره یو حقوقي چوکاټ رامنځته سي ټولو طرفونو لپاره د منلو وړ که چیرې د نړیوالو د مداخلې مسله مطرح کوي نو نړیوالو مداخله وکړه 2014 کال ټاکنو کې موږ ته اجرایي ریاست پوسټ رامنځته کړ هلته داسې ټاکنه وشو چې ګټونکی او بایلونکی نه درلوده نو غواړي چې دغسې مداخله وکړي بیرته نړیواله ټولنه یا یونما یا مثلا د امریکا په مشرۍ چې کوم دلته نړیوال ځواکونه دي یا دلته کومه نړیواله ټولنه فعاله ده ګوري یو خو د تیرو ولسمشریزو ټاکنو په اړوند باندې د نړیوالو مداخله وه دلته د یو حقوقي میکانیزم رامنځته کول دي دوی به دلته د مداخلې خبره نه مطرح کیږي دلته د څار یا د یو فسیلیټیټر په حیث باندې سي بالاخره دغه ښکیل اړخونو ته زمینه مساعده کړي چې په یو میز باندې کینی او بالاخره یو ملي طرح منځته راسي او بالاخره په دغو کمیسیونونو کې هم بدلون راسي او راتلونکي ټاکنې یو شفاف ترسره سي د نړیوالو وجود دلته په دې خاطر شرط ده چې دغه ښکیل اړخونه په یو میز یو ټغر راغونډ کړي مننه راګرځم چې تاسو به تاسو د حلالو په برخه کې حبیب صاحب کچېرې مثلا د ولسمشریزو ټاکنو د ځنډ مسله مطرح کیږي او هغې څخه وړاندې بیا په کمیسیونونو کې د اصلاحاتو مسله کیږي لکه څنګه چې د ګوندونو په استازولۍ موږ ته صدیق صاحب ویلي چې دلته یو حقوقي چوکاټ باید رامنځته شي چې څه ډول دغه کمیسیونونو کې بدلون رامنځته کړو وینه داسې حقوقي چوکاټ چې هم د قانون په رڼا کې واوسي او هم رښتینې اصلاحات رامنځته شي امکان لري دا د امکان وتلې خبره نه ده مخکې د قوانینو د تعدیل غوښتنه وکړله یا چې قوانین باید تعدیل سي هم د جزا کوډ کې هغه د جزاګانو موضوع باید حل سي هم د انتخاباتو قانون کې اوس ګوري دغه کله چې اصلاحات رامنځته کیږي هغه اشخاص باید د ټاکنیزو کمیسیونونو د اعضاو په توګه وګمارل سي چې هغه واقعا با استعداده اوسیږي د دې تدبیر ولري چې د هیواد د دغه بې ثباتۍ او د روان ناورین د ټاکنو په واسطه باندې وباسي دغسې اشخاص باید موجود وي دغسې اشخاص باید کمیسیونونو ته داخل سي خو سوال دلته مطرح کیږي چې کوم فلټر دی چې دغه اشخاص فلټر کړلی سي یو خو هغه د ګزینش کمیټه ده چې قانون هم غوښتنه کړې وه او باید هم وي په نوي قانون کې هم باید د ګزینش کمیټه وي تر څو د هغه اشخاص چې واجد د شرایط دي ولسمشر ته وپېژني اوس دلته موږ نسو کولی چې دا د ولسمشر هغه د اساسي قانون د 40 مادې په اساس باندې صلاحیت دی ځانګړی صلاحیت دی یو څوک راځي ولسمشر د ټاکنو کمیسیون د غړي په توګه ټاکي هغه معیارونه چې قانون ورته ټاکلي دي اوس نو موږ نشو ویلی چې احمد د مقرر کې محمود دی نه مقرر ځکه محمود فاسد دی احمد فاسد نه دی دا خبره نه ده باید دلته هغه نفوذ چې موجود دی فرض مثال موږ ولیدل په پارلماني ټاکنو کې د ګزینش کمیټې نه شروع تر نن ورځې پورې د دوهم معاون لخوا د ولسمشر عملا مداخله کېدله د ښاغلي نجیب احمدزي دندې لرې کېدل د دندې ګوښه کېدل هم مستقیما د دفتر نه دا کار وسه یعنې ځینې نور کارونه نو اوس دغلته د نوو څیرو چې هغه با اعتماده څیرې اوسیږي هغه داسې څیرې اوسیږي چې په مسلکي او حقوقي لحاظ باندې په ټاکنو اړوند پوره معلومات ولري هغه څه رقم کېدلی سي چې ولسمشر ته هغه تر څو تشخیص کړي او ولسمشر بیا د دغو خلکو نه بدیلې غوښتنې ونه لري اصلاحاتو غوښتنه په همدغسې یو محل کې ده یعنې چې په بخښنې سره حبیب صاحب چې دا اوس دوه حاکم ټیمونه انتخاباتي ټیمونه و چې اوس حاکم دي همدغه انتخاباتي ټیمونه بیا هم راتلونکي ته نومان دي احتمالي نمایندان دي نو اوس اصلاحات هم له همدوی غوښتل کېږي ځکه قانون صلاحیت همدوی ته ورکړی دی یعنی یوازې قانون صلاحیت ولسمشر ته ورکړی دی یوازې ولسمشر ته 40 مادې په اساس باندې ولسمشر باید دا کار وکړي موږ وایو دغه نورې څیرې چې فرض مثال لوی څارنوال تر څنګ ناست دي قاضي القضات تر څنګ ناست دي فرض مثال راځي د دوهم معاون تر څنګ ناست دي یا فرض مثال لومړی معاون تر څنګ ناست دي یا عبدالله او د هغه معاونین تر څنګ ناست دي دغه باید یو څه تفکیکونه په دغه برخه کې رامنځته سي تصمیم نیونکي مراجع باید مشخص سي او داسې مراجع وي چې هغه حد اقل وکولی سي دغه عدالت تامین سي حد اقل شفاف خلک دی راولي راتلونکي ټاکنو ترسره کولو لپاره دی تر څو هغه 50 معضله چې موجوده ده هغه دی باید په ټاکنو کمیسیونونو کې موجود نه وي تر څو موږ لاړ شو په شفاف ډول باندې ځکه همدغه معضله خو په اصلاحاتو کې موجوده وه مثلا ډېر ځله چې موږ درته بحثونه کړي د ډېرو ادعا همدا ده چې ټاکنیز کمیسیونونه د دواړو مثلا د ارګ او اجرایي ریاست ترمنځ ویشل شوي دي
نو همدغه معضله خو تطبیق شوې ده لا اوله او مخکې هم همدغسې ویره شته ده چې همدا به بیرته تطبیق خو موږ ویره هم همدغه ده. همدغه لپاره د داسې یو زیق چوکاټ غوښتونکي اسي حقوقي چې دغه اشخاص نسي کولی خپل نفوذ ولري، خلکو ته لوړ معیارونه وټاکل سي، د هغه څوک چې راځي هغه معیارونه چې هغه واقعا مسلکي لحاظ باندې برابر اوسیږي، د هغه د نظارت برخه چې د ټاکنو د ګزینش کمیټې د کار شروع کیږي، البته دا په ټاکن بهیر کې عملا شامل نه دی، ولې د نظارت چې د همدغه ځای نه شروع کیږي تر نتایج تر اعلان پورې د یو قوي نظارت غوښتنه ده دلته. یعنی داسې نشي کېدلی چې د انتخاباتو د کمیسیون غړي اوس لکه څنګه چې بیدار صاحب پرون ویلي دي چې ممکن 3 میاشتې د ټاکنې وځنډول سي، یعنی په یو شکل د اشکالو دا وایي چې 3 میاشتې به ځنډېږي. اوس هغه ځان ته یو قانوني چوکاټ لري. اوس فرضاً د راځو دغه د ولسي جرګې ټاکنو په اړوند یو ورځ وایي چې په فلاني تاریخ به د ټاکنې ابتدایي نتایج اعلانېږي، بله ورځ وایي چې نه د ځینو ستونزو په اساس باندې به دا یو هفته نور مخه کېږي. یعنې دا دوی خپل شخصي کوم موضوع نه ده، دا ملي موضوع ده، او کله چې د تقسیم اوقات ډیر زیات نقص سي دا په ټاکنو پروسې په مشروعیت باندې خپل زیات منفي سیوری غړولی سي. یعنې له همدغې موضوع نه نیولې د نور تخنیکي موضوعاتو پورې، یعنې ډېر حتی د بایومتریک پورې، حتی د نورو د نتایجو د رسولو پورې ډېرې زیاتې حقوقي، قانوني او تخنیکي ستونزې موجودې دي. باید اول دغه تخنیکي ستونزې حل سي، دغه حقوقي ستونزې حل سي، یو قوي چوکاټ جوړ سي تر څو هیڅوک ونسي کولی په خپله خوښه باندې، یعنی یو شخص په لاس کې د ټاکنو د ترسره کولو، د ټاکنو د نتایجو د اعلان کلي ونه اوسیږي. دغه اشخاص باید متفاوت اوسیږي. د هغه اشخاصو که چېرته یو خیانت کوي د ولس سره، د هغوی باید جزاګانې مشخصې اوسیږي. اوس فرض مثال د نوي جزا کوډ کې متوسط حبس پیشنهاد شوی دی د څوک چې تقلب کوي. فرضاً مثال لرو، یو څوک راځي د ټاکنو غړی دی، په یو څوک ولسمشرۍ ټکټ بریالی اعلانوي چې هغه اصلا بریالی نه وي، یعنې دا د ولس په رایو باندې لوبه وکړله او بیا دته متوسط حبس پیشنهاد سي. نو دا یعنې هیڅ نوع تناسب نشته. یعنې په دغه برخه کې زموږ غوښتنه دا ده، په دغه برخه کې کافي اصلاحاتو ته راګرځم. په همدې اصلاحاتو په برخه کې بیا هم صدیق صاحب د تخنیکي ستونزو او د اصلاحاتو مسله مطرح کیږي چې باید رامنځته شي. تاسو خپلې خبرې په دې اړوند وکړئ. مشخص پیشنهادونه مو د بحث په جنببندي کې اخلو چې د سیاسي احزابو د کمیټې د یو غړي په توګه چې څه ډول اصلاحات، څه ډول دغه مسایل حل شي، او بل دا چې آیا اراده ویني چې دغه موضوعات به حل شي. ګورې د اصلاحاتو په اړوند باندې لومړی د دواړو کمیسیونونو کې هم په رهبري او هم په مدیریتي لحاظ باندې باید عمیق بدلونونه راسي. دوی دغه طرز العملونو پروسیجرونه چې لري دغه باید واضح کړي. ګورې د څار خبره چې موږ همیشه د احزابو لخوا مطرح کیږي، د څار لپاره دوی یو مشخص او کارا میکانیزم نه لري چې هغه په پایلو باندې مرتب میکانیزم وي. له دې سره تر اوسه پورې دوی عاجزه دي. دوی کې د ظرفیت شتون نه لري. قانون له یوې خوا مطرح کیږي، له بلې خوا چې هر اداره وي په هر ارګان کې چې قانون شتون ولري، د قانون لپاره پالیسي مستلزم ده، باید ښه پالیسي د هغو لپاره جوړ شي. اما په دغه ظرفیت د دوی ظرفیت ته په کتو سره دوی د دې وړتیا نه لري چې پالیسي جوړې کړي، پروسیجرونو ته انکشاف وکړي. حکومت کې چې د دې اراده ویني، هغه څه غوښتنه چې تاسو لرئ هغه د بالاخره عملي شي او دغه ستونزې چې کومې ده د حل شي. په حکومت کې عیني انډول باندې لارې روانې دي. مخکې موږ تاسې اشاره ورته وکړه چې هلته هم یو دوګونی حالت ده. دا تصمیمونه په یو دوه نظرو باندې تقسیم شوي دي. هیڅ وخت موږ تاسې دا تقاضا له دې حکومت نه نشو کولی چې دوی له یو واحد نظر سره چې هغه د ټولو دغو ناخوالو ته جواب ویونکي دوی دې مطرح کړي او یا د دوی وتواني چې دا عمرو ته رسېدلي. مننه. او حبیب صاحب تاسو هم اراده وینئ په د بحث په نتیجه کې که راته ووایئ هغه غوښتنې چې مطرح شوې د ټولو تخنیکي ستونزو د حل لپاره یا مثلا د حقوقي اصلاحاتو لپاره په کمیسیونونو کې اراده شته ده چې همدغه اصلاحات رامنځته شي؟ یو څه باید زه په لنډه توګه باندې ووایم، هر هیواد کې چې ټاکنې کیږي د ټاکنو وروسته یو نتیجې ته رسیږي. خلک هغه څوک چې د انتخاباتي مسایلو اړوند معلومات لري هغه بیا هغه تیرې ټاکنې ځان دپاره معیار او تجربه نیسي. هغه کومې خلاوې چې موجود وي راتلونکي کې باید دا حل سي. متاسفانه په افغانستان کې برعکس دی. کله چې موږ یو خلاوه ولیدله د هغې د برجسته
رامنځته کولو لپاره او د بیا تکرار لپاره او نور شدید خلاوې رامنځته کولو لپاره بیا د کمیسیون غړي هڅې کوي. زه دغه اوسنیو کمیشنرانو په موجودیت کې چې په دواړو کمیسیونو کې موجود دي زه د اصلاحاتو شتون یو څه ستونزمن بولم، حتی ناممکنه بولم. اول خو باید د افرادو په لحاظ باندې او داسې هم نشي کېدلی چې دوی د لاړ شي په کور کې په ګرمه بستره کې کینی هلته، ځکه چې موږ ټاکنې ترسره کړي دي. دوی باید ولس د هغه بهیر چې د ولسي بهیر یې بدنامه کړی دی او هغې په وړاندې هغه سوالونه چې دوی ته راجع کېږي رد شي، هغه د جواب کې عدلي او قضایي ارګانونو کې. او اوس دا مشخص شي چې مسؤول او نامسؤوله اشخاص دي که څوک په دوهم سټپ کې دي. دلته د میکانیزم باندې کار وشي. فرض مثال تعدیلونه د قوانینو دي، د دواړو د جزا کوډ او د انتخابات د قانون د طرز العملونو د لوایحو د تعدیلونو خبره ده. هلته د تخنیکي مسایلو چې د ټاکنو په شفافیت باندې تاثیر لري د هغې رامنځته کولو موضوع ده چې هغه په تخنیکي لحاظ باندې د نوو کمشنرانو په وجود کې کېدلی شي. ډېره مننه کور مدان چې راله په موضوع سره بحث وکړو. ګران لیدونکو له تاسو ډېره مننه چې تر دې دمه موضوع ملتیا کوله. تر بیا مو الله مل شه.